بسم الله الرحمن الرحیم نہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دی هغه فرمایي چې داخل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعه ته پاغي کې زنانه وی د انصار نو عوض کړو هغه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم او امر یو چې خیراتو کې اگر چې د کالو استاد سنوي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل خبردار قریب ده چې واخذ قوم خبر کې پاغه تعلق باندې چې وی د دې خاون سره کله چې دی ځان تشي خبردار قریب ده یو سړی خبر کې قوم لر پاغه تعلق چې وی د خپل کور والا سره کله چې غي سره ځان نشي نو درې د یو واخذ چې په مخه دا غنو پس او فرمایي او وی چې قسم دي چې دا سړی دا کارونه کوي او دا خزون دا کارونه کوي نو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل دا کار مکوي آیا خبر نه در کوم تاسو تر دې په مثال باندې د دې مثال په شان نه شیطان نه چې راشي شیطان ته بلار کې او هغه سره جما کوي او خلق ورته ګوري په دې حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعه تر دننه شو پاږي کې د انصار سره زنانه ناس وي نبی علیہ السلام هغه تواعظ او نصیحت کو دوه خبرې ورته وکي یو خبره ورته داو چې تاسو خیرات کوئ تاسو صدقات کوئ د الله تعالی د رضا کولو لپاره اگر چې هغه تاسو بیا د خپل کالو نه ولې نه کوئ چې تاسو وایي رمون سره مال جیدات نشته کالی به در سری راغې نه خیراتو کې دومره فضیلت د خیرات راغلی دویمه ورته یو قاعده ذکر کاغه ده چې قران مجید کې هم هغه ذکر دا ان لباس لكم وانتم لباس لهن خزه خاوند د یو بل لپاره جاموي د یو بل لپاره پرده وي خزه په پردا چې په خاوند باندې د خاوند غیوب هغه په دنیا ته نخ کار کوي د شان خاوند د لباس د لپاره د زنانه نو سرنګي چې په لباس سره جسم پټيږي د شان به د خاوند د زنانه خبره او د غیر غیوب هغه پټي نبی علیہ السلام قریب د داسې زمانہ چې باغې کې به زنانه هغه را پرسي هغه د خلکو او قوم له خبر ورکي په هغه تعلق باندې کوم تعلق چې د خپل خاوند سره دا شام خاوند به هغه راځي او خلکو ته وایي قوم به خبري په هغه تعلق باندې کوم چې د خپل کورواله سره او نن سبا زمانہ کې مونږ ګورو نو کاغاله کانی خپل ملګرو سره یو ځای کېږي هغه یو دغه خبرې کوي د شانتي دغه بل طرف ته هم دغه خبرې کوي بیا نبی علیہ السلام د دې مثال ذکر کو د دې مثال او مشابهت هغه شیطان سره ورکو چې دې راځي او دې دغه بے حیايي کوي خلکو ته دا خبره کوي نو دغه شانتي بے حیايي دا شیطان هم کوي نو د دې مثال په شان د شیطان شو او هغه شیطان چې هغه په لار کې راځي او په لار کې دغه کار هغه کوي او خلک هغه ته ګوري اوس چې څنګه دغه کار یو طرف ته شیطان دی بل طرف ته د خلکو مخ کې دغه کارونه کوي چې څنګه دغه کار بد ګڼل شي دغه شانته داسې خبرې کول هغه هم بد ګڼل دي د دې د وجه نه ځان د داسې سيزونو ساتل پکار دی ورسره د نورو خبرو نه چې هغه د خزه د قانون په مینس کې هغه په خپل مینس کې ساتل هغه پکار دی داسې نه چې هغه موږ نورو خلکو دغه پېښکو نورو خلکو دغه کار کو په دغه صورت کې په قران مجید چې کوم آیت کریمه په دغه باندې به عمل رانه شي کوم وعید او کوم زورونه چې په دې حدیث مبارک کې ذکر شوی د ناغي په دایره کې به موږ راځل نشو نو د لباس ذکر شوی دی چې خاوند د خزه لپاره خزه د خاوند لپاره لباس دی هم دغه لباسیت د خپل ځان کې راوستل پکار دی او په عیوب باندې پردا چول پکار دی اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين